دا وخت مونږ راغلی وو غالیګي ته چې غالیګي بوت دا چې دی نو هغه تاسو وینئ دا مخامخ چې دی غالیګي بوت دی دا مخامخ غالیګي بوت دا دی او په دې طرف چې داسې په بره وخیږي نو دغه ځایونه چې دی غارونه چې دی نو داسې غزنوي جومات طرف ته وته و که بل ځای ته وته و ویلی کېږي داسې چې دغه طرفونو ته پکې غار وته و دلته چې دي دا غارونه دي چونکې د دې خیال ونه ساتلی شو او حفاظت یې ونه کړی شو نو دا ځایونه چې دا خراب شوي دي غالیګي تاریخي غار دی دا پست دا تاریخي غار دی خو دا تپوس وکړو تپوس کوو د دې تاریخ په باره کې چې د دې څه تاریخ دی چې کوم غار دی دې باره کې ستاسو څه دغه دی څه تاریخ دی دې باره کې نو د دې خو دومره معلومات مونږ ته علم نشته خو دغه د خلکو د خولې خبرې چې پخوا یو سړی یو ټیم کې راغلی مشر و هغه دلته شپه کړې وه او د هغې نه بیا چېرته د دې نه یو چېرته لاره هم وتې ده خو دا مونږ ته علم نشته اوس خو دا بلکل بند ښکاري که نه اوس خو دا بلکل بند دی ستاسو راځي آثار قدیمه والا روزانه ځي راځي په دې لاره دلته لکه موټرسایکل هم نه پرېږدي په دې ځای کې چې ولاړ دې ته ویلی شي د غالیګي تاریخي غار چې دې باره کې هم تاسو رایې واورېده مختلف رایې دي په دې باره کې ویلی کېږي چې دلته کې څوک مشر چې و پخوا وخت کې هغه راغلی و هغه به کې هم شپه کړې ده او دا لاره چېرته بل ځای ته هم وتې ده نو دا مخامخ غار دی چونکې اوس چې دی نو بند دی دا چې ده شنګردار سټوپه ده دا مخامخ په هغه ځای کې ده د روډ نه تقریبا 2-3 منټه لاره ده دا شنګردار سټوپې ده او اوس به یې تاسو وینئ چې دا څنګه سټوپ ده شنګردار سټوپه ده او دا هم د دې غالیګي سره خوا ده دا هم یو تاریخي ځای دی شنګردار سټوپه دغه باره کې ستاسو څه خیال دی څه معلومات دي د پیغمبر علیه السلام د وخت نه معاینه راغ شوی دی ښه او دا چا جوړ کړی دی دلته سرو کاپر سرو کاپر راغ کړی دی که نه ښه
دا به د هغو دپاره یو غټ جومات یا به څه داسې دغه تاریخي ځای به وي راځي دا د ورته ناست یا سجدې ورته کوي زوره زوره ککرۍ سر تور تور ځي ښه سجدې ورته کوي دا به د هغو تاریخي ځای وي که نه دا ځای چې دی نو دا بریکوټ دی او بریکوټ کې دا ځای دی بازیره آثار قدیمه ده په دې لاره باندې به داسې ورشي او هغه مخامخ چې دا آثار قدیمه ده څنګه چې په بدکړه کې ده او دغه شانتي بریکوټ کې هم ده تاسو دا لیدی شئ کې بیا وروسته ابادي شوې ده اوس چې دی نو لکه حکومت په دې کې انټرسټ اخیستی دی که نه نو اوس په دې کې لکه ډېر زیات کارونه شوي دي دا چې دی که نه کومه ده کومه اورې پارتین دور کا کومه چې په دې کې به اوبه دغه کې راویستې دا ګوره ته هند یوناني دفاعي دیوار دی دا ښه دا نه دی دا د دې دیوار باس کوي د دې یو پوهېږي پې اوس ګوره دا څه وایي پارتین کې سکونت ګاه دا مخامخ چې دي که نه دا د هغو د اوسېدو ځایونه وایي ساکا فرسٹ BCE دا چې کوم ابتدایي خلک و دا د هغو د اوسېدو ځایونه دا اوس چې دی نو موږ راغلو بریکوټ پورانه بازیره کوم چې د بریکوټ سره یو ځای دی او تاریخي ځای دی نو دا تاسو لیدی هم شئ مختلف یو غټه آبادي ده چې ویلی شي چې دا د شهنشاه یو بادشاه ځای دی دا د هغه اخر سره پورې چې دی نو دغه دی ځای دی د دې ځای چې کوم ذموار کس دی د هغه نه نوم د شتمن صاحب د هغه نه به موږ لږ تپوس وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له ښه یې جي خپل تعارف را سره وکئ جی زما نوم شتمن دی د دې ځای اوسېدونکی یم په دې ځای باندې ډیوټي کوم دا بریکوټ پورانه بازیره ښار دی دا ښکاره شوی دی موږ دې خلکو ته دا ریکوست کوو چې راشئ او تاسو دا ښار ووینئ چې دا د دې تقریبا د 4000 سال پورې په دې کې پیریډ څرګند شوی دی او ټوریست راځي او دا ګوري امن و امان دی هېڅ تکلیف هېڅ معاملې خطرې نشتي او زه خلکو ته دا سوال کوم چې راځئ د دې ځای کې ویزټ وکړئ او سیل وکړئ دلته کې د اوسه پورې څونه بهر خلک یا انګریزان یا نور ملکونو والا خلک ځي راځي امریکا والا راځي انګلینډ والا راځي بلجیم والا فلپاین والا جرمني والا فرانس والا برما والا هر ځای والا چاینیز راځي ډېر شي راځي چې او په دې ځای ویزټ کوي او د دې سره چې دی نو کم زموږ د سوات خلک چې دی هغه دې لیدو له راځي که نه هغه کم پېښور مردانو دا علاقې ټول چې څونه دي لاهور والا ملتان والا دا ټول راځي او د دې ځای ویزټ کوي او بیا ځي دا ځای چې دی نو په آخره کې چا فتح کړی او چا دا چې دی نو دا الکسندر چې دی هغه د یونان نه پیدل راغلی او هغه په دا ځای چې دی نو هغه اغستی و هغه ته دا دیوال هم چاپېر کړی دا غټو او دا ډېر شاهي خاندان په دې کې پاتې شوی دی ډېر ښکلی ښار دی د 4000 سال پیریډ پورې پکې شته دی جي ټیک شو جي ډېره مننه ستاسو د دې معلومات راکولو خوشحاله اوسئ دا تاسو لیدی شئ دا مختلف آبادیانې پکې شوي هم دي او مختلف ځایونه دي په دې کې د دوی د عبادت خانې ځایونه دي دغه شانتې د ناستې ځایونه دي پکې د رهایش کوم چې د اوسېدو د سملاستو ځایونه دي هغه دي پکې دغه شان کویان دي پکې او دا چې دی نو لکه د عیسی علیه السلام د دور نه چې دی نو دا څه دی مخکې دغه دی یو پیریډ دی هغه دا چې دی نو
مختلف زیګونه دي چې د عیسی علیه السلام دی بیا بي سي چې کمپیوټر راځي بیا 1000 سال د عیسی علیه السلام نه مخکې کم چې دا سی ای دی او د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام دغه دی بي سي چې کم راځي نو بي سي بیا 1000 سال د عیسی علیه السلام نه مخکې ټیک جی ډیره مننه ډیره شکریا کی چې راځي نو ریکورډ باندې ښه صحیح ده جی ډیره مننه ماشاءالله لکه دا خو مخکې ډیره غټه آبادي ده نه دا آخري کوشان ثاني دور کا مسکن دا آخرنی دغه دی دا اوسېدو ځایونه دي ټیک شو دا د هغه غر د اخره پورې دا ځایونه دي ښه د اخر سره پورې رسېدلي دي دا پکې روغه لاره تللې دی نه انامه اخر سره پورې دا ځایونه دي دا د بریکوټ سره ځای دی او دا تاسو لیدی شئ مختلف پخواني وخت چې دی نو هغه دغه د آثار قدیمه ده او دا چې دی څه دی آخري کوشان ساساني دور کا کوه دا چې دی نو د هغو د وخت دې ځایونو کې چې دی نو کویان هغو جوړ کړو دای پکې چې دی نو د اوبو لارې جوړې کړې وې دا املک دره سټوپ ده په دې طرف باندې سید مختار اوس په دې طرف باندې دا اوس موږ روان یو املک درې سټوپې ته چې هغه 3 کیلومتر لاره ده ورته اوس مخې ته راشي تاسو به هغه وینئ او په لاره کې دا ښکلې شینکي بوټي راځي شینکي چارچاپېره ښکلې بوټي راځئ زموږ سره اوسئ دا سټوپ ده دا چې دی نو دا املوک دره ده او تاسو دی سره هم لاندې دا دغه سرای دی کودیان ورسره شوي دي ښه قدیمي دغه سرای دی شته انعام صاحب دا آبادي ده یاره د دې پخواني خلکو څه ډېره عجیبه آبادي کړې ده دا پکې د اوبو ځایونه دي املوک دره سټوپ هومره ډېر ښه ځای دی یار دا یې اثرات دي کوم چې د بدکړۍ په شانتې دغه دی آثار قدیمه ده ښه हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके